بده پیښه چې راغلې ده د دې په هکله باندې تاسو ته پته هم ده چې دا لومړنی ځل نه دی بلکې په باجوړ کې دا تقریبا موږ ګورو روزانه په حیث سره همدغه شانته چاودنې کېږي دغه شانته بدې پیښې راځي وایي چې ستاسو سره نور کوم پارټۍ یا کوم زموږ چې کوم سیاسي لیډران دي د باجوړ چې کوم مشران دي هغوی ستاسو په دې کې څه مرسته کوي څه هیلپ درسره کوي که نه چې دا کومې مسلې دي زموږ په باجوړ کې یا په نورو د پښتنو خاص کر کې د پښتنو په سیمو کې چې دا مسایل ختم شي دا بدامنۍ ختم شي دا روزګارونه زموږ ټیک شي روډونه زموږ ټیک شي دغه مسایل ټول زموږ حل شي داسې څه خوب تاسو کله لیدلی دی د ستاسو نه علاوه نن څوک راوتي دي او که نه صحیح خبره که په هغې باندې موږ راوتلي وي او موږ مزاحمت کړی او د مفاهمت لاره م نه وی خپله کړې کیدای شي نن دا زموږ کوم وروڼه چې شهیدان شو چې دا نه وی شهیدان شوي دلته سیاسي ازادي نه وه په تقریر په تحریر باندې پابندي وه دلته خلکو ته د وکیل د اپیل او د دلیل حق نه و زمینداره به یې کوله د تیلو ټوپۍ به یې جوړولې پیوي به یې جوړول ښکارۍ به یې جوړولې چرګ چرګوړی به یې ساته ګډه بزه به یې ساتله لای کې هغې له د ګلګت بلتستان په شانته رعایتي ورکړه په پی یونټ باندې سیلس ټیکس پې د څه وخته پورې مه لګوه انکم ټیکس پې د څه وخته پورې مه لګوه دلته کرومایډ دی ګرینایډ دی ماربل دی نیپرایډ دی دلته سبزیانې کېږي دلته ټمبر دی. السلام علیکم کتونکو ما شهسوار یم دا ټایم زه د ښار په چوک کې موجود یم تاسو کتلی شئ چې زموږ سره چټان صاحب موجود دی د ده سره لږ یو څو خبرې کوو چېرته ځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم جی چټان صاحب دا کومه بده پیښه چې راغلې ده د دې په هکله باندې تاسو ته پته هم ده چې دا لومړنی ځل نه دی بلکې په باجوړ کې دا تقریبا موږ ګورو روزانه په حیث سره همدغه شانته چاودنې کېږي دغه شانته بدې پیښې راځي د دغه په هکله را سره یو څو خبرې شریکې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل جی دا بار بار زموږ سره همدغه کېږي خو موږ سره بله لار نشته دی بغیر د احتجاج نه عوامو سره همدغه چې کله په عوامو باندې ظلم کېږي نو هغوی احتجاج کوي هغوی سړکونو ته راوځي د باجوړ ټول عوام په احتجاج دي نن خفه دي دا کومه واقعه چې شوې ده په دې باندې موږ په دې یقین لرو چې دا کومه بدامني ده دلته د ریاست د غلطو پالیسیانو د وجې نه ده ریاست نه موږ مطالبه کوو چې تاسو خپلې پالیسیانې درست کړئ چې په دې ملک کې امن او امان راشي او د امن او امان صورتحال ټیک شي که بیا تاسو خپلې پالیسیانو درست کولو ته تیار نه تاسو د دې ملک لپاره جنګ ضروري ګڼئ مذاکراتو ته تیار نه یاستئ خبرو اترو ته تیار نه یاستئ نو بیا مهرباني وکړئ دا جنګ بای ډیزاینینګ جنګ دی بیا په پرزون چېرته بل ځای کې جوړ کړئ زموږ د خاورې نه لرې کړئ. جی بالکل صحیح خبره ده او دا راته ووایئ چې ستاسو سره نور کوم پارټۍ یا کوم زموږ چې کوم سیاسي لیډران دي د باجوړ چې کوم مشران دي هغوی ستاسو په دې کې څه مرسته کوي څه هیلپ درسره کوي که نه؟ زموږ خو خپله باجوړ ایکشن کمیټي ده خو هغوی ملګرو ویل چې یاره جرګه به کوو بیا به خبره کوو احتجاج له به ټیم ږدو نو ما ویل چې ټیک ده هغه به مو وکړو خو زه ضروري ګڼم چې په دې وخت کې یو احتجاج په دستۍ کې پکار دی ځکه چې کومه زموږ سره په پاټک کې واقعه وشوله د جماعت علما اسلام په کنونشن کې په هغې باندې موږ سړکونو ته راونه وتو نو نن دا واقعه وشوله که په هغې باندې موږ راوتلي وي او موږ مزاحمت کړی او د مفاهمت لاره م نه وی خپله کړې کیدای شي نن دا زموږ کوم وروڼه چې شهیدان شو چې دا نه وی شهیدان شوي. بالکل صحیح خبره ده د ستاسو نه علاوه نن څوک راوتي دي او که نه په سیاسي خلکو کې یا نور کوم مشران راغلي دي ستاسو سره؟ نور مشران خو نه دي راغلي البته موږ ته دعوت ورکړی و زموږ چې د باجوړ کوم ایکشن کمیټي ده هغې کې زموږ خپل وټساپ ګروپ دی په هغې کې دا ټول ممبران دي د ټولو پارټو نمایندګي ده پکې قبایلي عمایدین علما کرام نو موږ ټولو ته دعوت ورکړی و خو هغو ترجیح دې ته ورکوي چې یاره موږ به یو متفقه جرګه وکړو یو میټینګ به وکړو څنګه چې زموږ روایتي را روان دي او چلیږي هغې نه پس به فیصله وکړو نو هغه هم ټیک خبره ده که ټول یو ځای شو بیا به کیدای شي اسلام آباد کې ډي چوک کې احتجاج وکړو. صحیح زموږ دا کوم سیاست چې روان دی په دې خاوره باندې لکه موږ د پخوا نه ګورو لکه زموږ د بچپن نه دغه کتلي دي څه نوي څه ستاسو په دې وس دور کې کم نوي خلک یا کم نوي سیاست تاسو په خپل ځان نه کم څه دغه کړي دي د عوامو دپاره چې دا کومې مسلې دي زموږ په باجوړ کې یا په نورو د پښتنو خاص کر کې د پښتنو په سیمو کې چې دا مسایل ختم شي دا بدامنۍ ختم شي دا روزګارونه زموږ ټیک شي روډونه زموږ ټیک شي دغه مسایل ټول زموږ حل شي داسې څه خوب تاسو کله لیدلی دی؟ بالکل ولې نه موږ خو لګیو جدوجهد هم کوو کامیابیانې هم راته پکې حاصلې شوي دي
تاسو ته به یاد شي چې دلته FCR و، دلته خلکو ته د بالغ رایدهي په بنیاد باندې د ووټ حق نه و. جی بالکل موږ جدوجهد وکړو، خلکو ته د بالغ رایدهي په بنیاد د ووټ حق میلاو شو. صحیح. دلته سیاسي ازادي نه وه، په تحریر باندې پابندي وه. دلته خلکو ته د وکیل د اپیل او د دلیل حق نه و. موږ جدوجهد وکړو، خلکو ته هغه حقوق میلاو شو. صحیح. اوس موږ لګیو د امن دپاره نه جدوجهد کوو ان شاء الله تعالی، او موږ ناامیده نه یو. ځکه چې زموږ جدوجهد کوم دی نو دا آئیني دی، قانوني دی، او د پاکستان د آئین او د دستور د لاندې دی. کله چې آئیني او قانوني لار اختیار کړي هغه لږ اوږده وي خو پایدار وي، نقصانات یې نه وي. که کله شارټ کټ لار اختیار کړي نو هغه یو ټیم کې دغه ډېر وشي، لکه خبره ډېره بوس شي، خو نقصانات د هغې ډېر زیات راوځي. چټان صاحب تاسو د خدمت په دغه کې تاسو ډیر زیات مشهور وي په باجوړ کې، نو په دغه سلسله کې به زمونږ د کتونکو ته ډیر خلک هم ګوري دي ولسته دې خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ ګوره چې موږ د باجوړ دپاره نه خپل یو انتخابي منشور ورکړی دی 4 پوینټه. موږ دا وایو چې که په دې باندې موږ ته موقع میلاو شو، په دې باندې 80% موږ کار وکړو نو باجوړ کې به ډېر زیات بدلون راشي. په هغې کې اولنۍ خبره د امن ده. د امن دپاره همدغه چې حکومت پالیسیه باندې پرشر اچول چې پالیسیانې درست کړي. دویمه زمونږ سره په مرجر کې د سرتاجزیز کمیټۍ سفارشات دي چې په هغې کې موږ سره وعدې شوي وي چې 10 کاله د هغې 2 حصې وي چې 10 کاله به نه پرایز نه غواړو او 10 کاله به مراعات درکوو. نو هغه الټه شوله. اوس په موږ باندې پرایز تړي خو هغه کم مراعات چې دي هغه لا د موږ اوسه پورې نه دي میلاو شوي. د ریاست نه هغه خپله وعده او هغه خپل حقوق اخیستل. دویمه دا چې دلته معدنیات ډیر زیات دي. دلته کرومایډ دی، ګرینایډ دی، ماربل دی، نیپرایډ دی، دلته سبزیانې کیږي، دلته ټمبر دی. په کار دا ده چې د دې ځای نه تا د دې دوکان عمره ګټه په ګاډي کې ارتلي او پنجاب ته وړې، هلته بجلي زما، هلته لیبر زما، هلته چې کوم پکې کار کوي هغه زما. نو چې د هلته وړې خو دلته یو سمال انډسټري ولګوه. دلته چې کوم معدنیات دي د هغې دپاره سمال انډسټري ولګوه. په هغې کې لږ مراعات ورکړه چې هغې له خلک راشي، پیسې انویسټمنټ دلته وکړي. بجلۍ کې هغې له د ګلګت بلتستان په شان ته رعایتي ورکړه په یونټ باندې. سیلز ټیکس پې د څه وخته پورې مه لګوه، انکم ټیکس پې د څه وخته پورې مه لګوه چې بهر نه خلک راشي او دلته انویسټمنټ وکړي. دویمه دغه درېیمه دا چې زموږ خواتین چې کوم دي دا 50% دی د آبادۍ، خو دا بالکل د کور په انکم کې د دې یو پیسه دغه نشته دی. حالانکې زموږ روایت دا نو پخوا به زموږ زنانه برابر د سړو سره په کور په انکم کې د هغوی حصه وه. بالکل که نور به یې څه هم نه کوله، هغه زمینداره خو ورسره کوله. زمینداره به یې کوله، د تیلو ټوپۍ به یې جوړولې، پیوي به یې جوړول، ښکرۍ به یې جوړولې، چرچورګوړې به یې ساته، ګډه بزه به یې ساتله. هغه روایتي شي نه لاړه، اوس جدید دور دی. په کار دا دی چې زنانو دپاره نه کم ګرویل وي سند چې دی چې په جدید طریقو سره دیو ته ټریننګ ورکړلی شي، د بېنظیر روزګار سکیم نه دیو ته پیسې ورکړلی شي او دیو هم په دې انکم کې حصه جوړ شي. بل زموږ یوت دی دلته دنیا کې ګوره یوت په ختمېدو د سپینګیري زیات دي. دلته خلک 60% په پاکستان کې وایي، زموږ په باجوړ کې 85% یوت دی. دې له سکل ټریننګ ورکړه. غریبانان په غرونو کې په ټوپکو وشتلی شو، سمندر ویوړو. دیو له سکل ټریننګ ورکړه. دنیا ته ضرورت دی د هنرمندو خلکو او بیا بار ملکونو ته دې ته په آرام سره ویزه ورکړه چې دا لاړ شي او بار روزګار وکړي، خپل کور له به هم ګټي، پاکستان ته به هم انکم راځي. نو زموږ یو منشور جوړ کړی دی مکمل. په هغې کې موږ 4 نکات منشور دی. په هغې کې موږ د دې علاقې مسایل هم په ګوته کړي چې د دې علاقې مسایل څه دي او ورسره د هغې حل هم موږ کړی دی چې حل. ډېره مهرباني. کتونکو تاسو د اخندزاده چټان صاحب خبرې واورېدلې. د دې سره ما چټان صاحب له اجازت راکړئ. د لوی الله پاک